الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل اناس بامامهم یاد کې هغه رضا چې راغواړو موږ هر یو ټولې د هغې د سربره په نوم باندې فمن اوتي کتابه بیمینه چاته چې عملنامه ملو شي په خلاص فاولئک یقرؤون کتابهم پس هغې به لولي کتاب خپل ولا یظلمون فتیلا معمولی زیاتې به ورسره هم نیشوي ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى څوک چې په دنیا کې ړوند دي د حق نه په آخرت کې به مړوند دي د الله د انعاماتونه واضلوا سبیلا لار به تېرو کوي وان کادوا حضور نږدې ده لیفتنونک عن الذي اوحینا الیک چې فتنه کې واچوي امتحان کې واچوي ازمیخ کې واچوي دوکه کې واچوي تا لره دا کسان د وحی زمونږ نه لتبتری علینا غیره چې ته په موږ باندې علاوه زمونږ د وحی نه وې واذا لاتخذوک خلیلا په دغه وخت کې به دوی تا سره لږه دوستانه وکړي ولولا ان ثبتناک لقد كدت تركن الیهم شیئا قلیلا حضور کچرې ته موږ محکم نه وې پاتې کړی کچرې په تا موږ رحم نه وې کړی کچرې ته موږ ثابت قدم نه وې پاتې کړی نو تا به هم لغون ته میلان کړی دوی ته اذا لاذقناک ضعف الحیات وضعف الممات دغه وخت به موږ په تا باندې سکولو عذاب دوچن د دنیا او د آخرت ثم لا تجد لك علينا نصيرا بیا بتانو مونته د ځان د پاره په منګ باندې هیڅوک مدد کوونکی وان كادوا ليستفزونك من الارض حضور دی کوشش کوي چې تا وخوځي تا پاسي تا لری کی د زمکینا لیخرجوک منها او چې اودی باسی ردی مکینا و اذا لا یلبسون خلافک الا قلیلا ستانه پس بدی هم په مکه کې وخت تیرنه کې خډیر لګ سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا هم دک قانون او نظام او دستور دی زمنګ په مخکانو انبیاو کې هم ولا تجد لسنتنا تحویلا او زمنګ په عین کې زمنګ په قانون کې فرق ناراضي الله پاک کوئی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ داسې را روانه ده چې په هغه ورځ باندې با دا انسانان مونږ را غونډو را بلوبې او لکه څنګه چې مونږ دي ته په دنیا کې طریقه خولې ده د نظام د تنظیم جوړولو چې د هر چا دپاره خپله یو پارټي مقرر ده او کاغه د دین ده او که د دنیا ده او د هغې یو مشر دی یو امیر دی او هغه پارټۍ پسې خلک روان دی دک شانتی د دک مشرانو په نوم باندې به موږ په آخرت کې هم دی رابلو څوک چې د مشرکانو ملګري دي ابه د مشرک په نوم رابللی شي څوک چې د عیسایانو ملګري دي د عیسایي په نوم به رابللی شي او څوک چې د یهودیانو ملګري دي د یهودي په نوم باندې به رابللی شي مثلا الله پاک به په ورځ د قیامت باندې اعلان کوي چې د بایډن پکې کم ملګري دي را جدا شي دي د پورټن پکې کم مرګري دي را جدا شي دي او د نتنیاهو د یهودي دا پکې کم مرګري را جدا شي دي یعنی دغه په نظریه څوک روان دي او غټ چې مونږ بیان کو د فرعون مرګري دي را جدا شي د نمرود مرګري دي را جدا شي د ابو لهب او د ابو جهل مرګري دي را جدا شي د کم سړی چې ډومبه دغه کار کړی دی نو بیا وروسته چې چا کم کار کړي هغه به ټول د هغه په نوم رابللی کېږي چې دا د ظالم ملګری دی دا د قاتل ملګری دی دا د مظلوم ملګری دی الله وایي یو ورځ داسې را روان ده موږ ته هغه ټول کشران او مشران معلوم دي نو فمن اوتي کتابه بیمینه چاته چې په دغه ډلو کې بیا کتاب ملو شو په خلاص باندې چې هغه د پیغمبرانو مرګري دي د صحابو مرګري دي هغه د علماو مرګري دي هغه د نیکانو صالحینو مرګري دي نو په اولئک یقرؤون کتابهم ای به بیا خپل کتاب لولي لکه څنګه چې د مندا ښه نمبر راشي او خپل ډیمسي کته دی تپوس کې وکنه کې هر چاته ښیي ته وګوره کنه مالي نمبر دا څنګه دي دا زما کم ګریډ لیکلی دی خو هغه په خپله باندې لوستي چې زما دا ګریډ دی هر چاته ښیي په دې باندې ورته ځان ښه ښکاري دا ورته د عزت یو کار ښکاري چې هغه هر چا ته ووایي بهي وګوره که نه ولوله دغه شانتې دی چې کله خپله عملنامه وګوري او عملنامې ښکلي
په ښي لاس چې میلاو شي نو مقصد خود به پته ولګي چې دا ښکلی ده غریب هر چاته وي وګوره که نه دا زما عملنامه دا لږه وګوره ته الله پاک وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو ولا یظلمون فتیله چا سره معمولي زیاتې هم نه شوي د فتیل دو معنی دي فتیل ویلی شي په عربۍ کې یو عامه معنی چې موږ کوو نو هغه د کجوري کې هډوکي کې دا کم دننه تار شي دغې ته فتیل وایي او یو فتیل چې کم دی نو دا بنده چې دا ګوتې داسې رابرغېږي او په دې ګوتو باندې دا چې کم پور دی په دې کې چې کم د اخري نښتي دې ته هم فتیل وایي د دې نه مقصد معمولی نه معمولی دی الله وایي معمولی زیاتې به هم چا سره ونه شي بلکې د هغه د عمل پوره بدله به هغه ته میلو شي د پیغمبر علیهم السلام حدیث مبارکه دی یو سړی به خپلې عملنامې ته وګوري نو هغه به وایي خدای پاکه د پلان کې ګناه خو پکې ما نه دی کړی او دا پکې لیک دی او دا پلان کې نیکي دا ما کړی و او دا پکې نه دی لیکو ګناه پکې شته او نیکي پکې نشته الله پاک به فرشتو ته وایي د ده تسلي وکړي هغوی به ورته وایي تا ته نیکي کړې وه خو تا په پلانکي وخت کې پلانکي سره زیاتې کړی و غیبت دې کړی و چغلي دې کړی وه حق دې وله والی و نو ستا هغه نیکي مونږ هغه پسې ولیکله او د هغه ګناه مو تاله ولیکو په دې وجه باندې ستا نیکي ستا په عملنامه کې نشته په پلانکي وخت کې یې داسې کړو داسې دي کړو نو مونږ هغه نیکي دا هغه په دا کې لیکلې لکه څنګه چې مونږ عام طور باندې مثال ورکوو چې یو سړي ته عیبت ته وکړو لکه چې کپړې دې وله ووینځلې نو دا به کپړې وینځل به داسي چې د هغه نیکي به راوچته شي د چا غیبت یې چې کړی دی به د هغه په عملنامه کې ولیکلی شي او د هغه ګناه به د ده په عملنامه کې ولیکلی شي الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام ومن کان فی هذه اعما وهو فی الاخرة اعما څوک چې په دنیا کې ړوند دي د حق نه په حق باندې عمل نه کوي حق څه ته وایي چې ده ته ښه پته وي چې دا ګناه ده او دې سترګې پټې کي او هیلې باندې په زړه کې جوړېږي او وي کي ده ته دا ښه پته وي چېرې د مونځ په ټایم کې ماله د دنیا کار کول دا ګناه ده او دې وایي زه مړه ځان له بې قضا وکړم که نه نو چې کله د قضا ټایم شي وایي زه بل مونځ سره به یې وکړم چې کله د بل مونځ ټایم شي یاره دا پلانکې کار به یې وکړم سبا به یې وکړم بس یېرېږي دې ته چې کوم دی نو ړوندوالی دې ته وایي ړوندوالی دې ته نه وایي چې دې یې نه پېژني نه چې دې ښه پېژني چې دا زه ګناه کوم او دې هغه ګناه له چې کوم دی نو ترجیح ورکړي په ثواب باندې نو دغه ګناه ده الله وایي چې د حق نه ړوند دی په دنیا کې نو په آخرت کې به زما د انعاماتو نه ړوند دي د خوشحالۍ خبره به رانه ونه وي وادولو سبیله لار به ترې نه روکوي چې دا مې څه کړي دي حضور وان کادوا لیفتنونک عن الذي اوحینا الیک نږدې ده چې تا په امتحان کې واچوي په دوکه کې واچوي چې تا په ازمیښت کې واچوي عن الذي اوحینا الیک د هغه څیز نه چې موږ تا ته وحی کړی دی څوک دې په دوکه کې واچي دا مشرکان دې په دوکه کې واچي لتفتری علینا غیره چې ته د ځان نه یو خبره جوړه کړي په موږ باندې وایذا لاتخذوک خلیلا دغه وخت کې به ګورې دوی تا سره دوستي وکړي خو لږ غونته کې دا د کفارو د هغه سردارانو په باره کې نازل شوی چې هغوی پیغمبر علیهم السلام ته ویلو پیغمبر علیهم السلام دا کمزوري مؤمنان د ځان نه پاسه وه موږ ته په دې کې ناسته کې ځان بد ښکاري بس یا د غلامان د ځان نه راچاپېره کړي دي او یا د انتهایي غریبانان د ځان نه راچاپېره کړي دي موږ یوازې کېنوه موږ به ستا خبره وورو نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ذهن کې دا خبر راله چې ټایم به وله بدل کړم هغوی له به یو ټایم ورکړم دوی له به بل ټایم ورکړم په دې کې خو څه دومره مسله نشته دی هغوی سره نه کینی خیر دی هېڅ مسله نه ده دین رسول خو ورته غواړي نو چې هغوی ما سره د ماسپښین کیني دوی له به د مازدیګر ټایم ورکړم چې هغوی د مازدیګر کیني دوی له به د ماښامې ټایم ورکړم دوی ته به خپله خبره واورم الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام دا د دې پلیننګ دی دا د دې منصوبه ده چې تا ته یې جوړه کړې ده چې دغه مؤمنانو ستا نه بدزه نه کړي چې هغوی ته اندازه ولګي دا خبره چې پیغمبر علیهم السلام هم د دې دا رایې لږه واغسته چې دی موږ سره نه کیني نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د دې رایې واغسته چې بس موږ یې جدا کړو نو پیغمبر علیهم السلام دې به دا پراپېګنډه خوره کړي چې وګوره که نه وګوره دې پیغمبر تر اوسه پورې موږ یو ځای کینولو اوس یې ورو زموږ خبره ومنله تفتري علینا نه مقصد دا دی چې په تا باندې یو بله خبره وکړي چې هغه زمونږ په قرآن کې شامله نه ده او ته چې کم کار کوې خو د قرآن موافق وي ته چې کم قول کې کم فعل کې کم تقریر کې هغه ټول د قرآن موافق وي ستا په مخ کې چې یو کار وشي ته چې په خپله یو کار وکړې یا ستا په مخ کې څوک کار وکړي
او ته مننه کې مقصد دا دا د قرآن د اصول موافق دی نو که چېرې ته دي له ټایم بدل کړي نو مقصد به دا دا د الله ر طرف نه په تاسو کې تقسیم دی او الله وایي ما در لیږلې نه ده نو دی دا غواړي چې ستا په ذریعه باندې غیر ارادي طور باندې یوه خبره په موږ جوړه کړي چې دا ستا دپاره دا ازمیښت دا دی چې هغه په قرآن کې موجوده نه دی پتا جوړه کړي نو په دغه وخت کې به دي تا سره لغونته دوستي وکړي د سره لپاره د خپل مفادو دپاره دی به تا سره کیني او بار به ستا خلاف دا خبرې خوره کړي نو پیغمبر علیهم الصلاة والسلام ولولا ان ثبتناکا که چېرې ته موږ ثابت قدم نه وې پاتې کړی که چېرې ستا اراده موږ محکم کړې نه وې لقد کدت ترکنو الیهم شیئا قلیلا تا دې ته لږ میلان کړو خو موږ دله په زړه کې دا خبره واچوله چې نه دا دین دا د چا ته مجبوره خو نه دی دین ته خو د چا ضرورت نشته بلکې دین ته د هر یو سړي ضرورت دی دا دین خو نه غواړي چې هر یو سړی د ما ته رانږدې شي بلکې د دې دین په ذریعه باندې هر یو سړی الله ته نږدې کېږي نو په دې وجه باندې دی د بس دی د اړو کیني نه دا کمزوري مؤمنان پکار دي بل الله پاک وته وحی راولېږله چې عبس وتولى ان جاءه الاعمى سورې عبسه پرې راغې چې حضور دا عبدالله ابن مکتوم گر چړون دی صحابي دی خو دی طلبګار دی نو دی ستانه څه غواړي نه هغه زده کوي او دا تا سره چې دا نور ناست دي د دې په زړه کې صرف منافقت دی دی په دې باندې یو پراپیګنډه جوړول غواړي نو الله وی حضور که چېرې ته موږ نه مضبوط کړی تا میلان کړی او میلان د څه لپاره د دین د زده کړې دپاره و خو د قرآن خلاف و اذا لازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات که چېرې داسې شوي وو خو نه شو خو که چېرې داسې شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګورې تا باندې به موږ څه کولی و دوچنده سزا د دنیا و ضعف الممات او د آخرت تم ګورې زمونږ باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دومره سخت چې کوم دی نو په دې باندې وعید راغی نو چې یو انسان نن سبا یو عام انسان پیغمبر د الله هغه په ځای د دې چې د الله پاک د نیکانو صالحینو بندګانو په ځای هغوی سره کیني هغوی محفل کې کیني د هغوی خبره ومني او هغه چا لذي چې هغه د الله او د رسول سنتو خلاف کوي نو چې د هغه سړي به څه علي الله دې موږ وساتي ثم لا تجد لك علينا نصيرا بیا به تا نو مونته هیڅوک هم په موږ باندې مددګار چې ستا سزا یې کمه کړې وي وان کادوا لیستفزونک من الارض لیخرجوک منها حضور د دې کوشش چې دی تا پاسي د ځمکه اودي باسي د ځمکې نه دی پاسي اودي باسي مقصد دا دی چې دی تا په هجرت باندې مجبوره کړي دی تا په مکه کې پرې نه دي واذا لا یلبسون خلافک الا قلیلا نو ستا نه پس به دیم په دې مکه کې وخت تېر نه کړي کته ته نو باسلې نه دا دین نه نصیب کیږي په دې باندې بم تش امتحانات تش تکلیفونه در دي چې ته واپس را دي او دغه چلو چې څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوته نو په مکه باندې سخت وخت شروع شو جنگ بدر شو جنگ احد شو جنگ خندق شو او دا مسلسل یو ډاړی ولګي تر دې چې فتح مکه شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس راغی او هغوی دې نه ډېر په ذلت باندې چې کوم دی نو سرداران یې ټول مردار شو او څوک ترې نه ووته او چا اکثرو خلکو پکې ایمان راوړو د الله پاک دا وعده وه چې حضور دا ستا ښار دی چې ته پکې دا به ابادي که ته ترې نه ووتې د دې اوسېدونکي هغه په دې کې وخت نشي تېرولی نو دغه شانته هر یو نیک بنده چې په یو ځای کې د نیکۍ کار کوي نو هغه چې کله د نیکۍ په وجه د خلکو بدي شي او هغه د هغه ځای نه مجبوره کوي او هغه ته مسلې جوړوي نو الله وایي څوک چې د هغه خلاف کوي دا زما د دین خلاف کوي نه به په هغه ځای کې وخت نه تېروي سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا حضور او دا نوی قانون نه دی دا د یو ښه انسان او بیا خاص کر د پیغمبر د وتو نه پس په هغه ښار کې د نورو خلکو اوسېدل محدود کېدل دا زموږ زړه طریقه ده کم یو پیغمبر ته هم چې کم یو چا نقصان رسولی دی کم امت نقصان رسولی دی هغوی همیشه دپاره شکست خوړلی دی ولا تجدو لسنتنا تحویلا زمونږ په قانون کې به ته هېڅ چرې تبدیلي محسوسه نه کې زمونږ قانون د ټولو دپاره یو دی چې دنیا آباده شوې ده کم نظام دستور او قانون او وین موږ رالیږلی دی هغه به ته دنیا تر ختمېدو پوري دا د مخکنو انبیاو سره هم زمونږ واده وه او تا سره هم زمونږ واده را ته خپل محنت جاري ساته په تا باندې صرف محنت دی او محنت څه ته وایي ته یو انسان له صرف د نیکۍ دعوت ورکوه ته ذموار نه یې چې راټینګې کې وری ولې په لاره راځي څوک ناست دي هغه ته د مونځ ټیم دی راځه هغه د شل پیرې رانشي تا ته د خپل دعوت ثواب ملاویږي او ته پې سبا په قیامت کې د هغه د ذموارۍ نه خلاصې یو کس هغه یو داسې کار کوي چې د شر خلاف دی هغه ته ویې لکه دا مه کوه دویمه خبره وتاړو د سره کومه بس تا چې کوم دی نو نهی عن المنکر کو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام
زمونږ نظام دک شان دی زمونږ نظام چې څنګه د اول نو تر ابده پورې به چلیږي پای کې تبدیلی نه راځي بسم الله الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامهم په کوم ورځ باندې چې موږ راوبلو هر یوه ډله د هغې د مشر په نوم فمن اوتي کتابه بیمینه چاته چې په هغې لاس عملنامه میلاو شو په اولئک یقرؤون کتابهم خپل عملنامه به لولي ولا یظلمون فتیلا معمولي زیاتې به ورسره مونږ شي ومن کان فی هذه اعما فهو فی الاخرة اعما څوک چې په دنیا کې د حق د زده کولو نړون دی په آخرت کې به د الله د انعاماتو نړون شي وادولو سبیلا بېلارې به وي وإن كادوا ليستفتونك عن الذي اوحینا الیک حضور نږدې وي دا مشرکان چې تی په امتحان کې اچولې وي زموږ د وحي نه لتفتري علینا غیره چې په تا باندې د خپلې مرضۍ کار وکړي وإذا لاتخذوک خلیلا دغه وخت کې به دوی تا سره لږ غونده کې دوستي کړې وي ولولا ان ثبتناک که چېرې ته موږ نه وي ثابت قدم کړی لقد کدت ترکنو الیهم شیء قلیلا تا به دوی ته لږ میلان کړی و اذا لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات که داسې شي و تا له به موږ په دنیا او په آخرت کې سزا درکړې و دو چنده ثم لا تجدو لک علینا نصیرا بیا به نه موږ ته تا زموږ نه ما سوا د ځان دپاره مددګار وإن كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها حضور دی کوشش کړو چې دی تا پاسي د ځمکې نه چې اودي باسي واذا لا يلبسون خلافك الا قليلا په دغه وخت کې به دي ستا نه پس موده تېره نه کي خو ډېره لږه سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا دا اصول زمونږ د مخکنو انبیاو دپاره هم ولا تجد لسنتنا تحویلا زمونږ قانون کې تبدیلی نه راځي یوم ندعو کل اناس بامامهم کله چې راوبلو موږ هر یوه ډله د هغې